چې د حج په شریعت کې څه حیثیت دی، یعنی دا فرض دی او که دا سنت دی او که دا یو مستحب عمل دی. د هغې جواب دا دی چې حج فرض عمل دی او په چا باندې چې په ژوند کې حج فرض شي او دا حج ونه کړي نو دا ذمہوار پاتې شو، د ده نه به قیامت کې الله تپوس کوي. او بله دا ده چې د ده په وارثانو باندې دا خبره ضروري ده چې که پلار یې حج نه یې کړی، مور یې حج نه یې کړی او فرض وپې، نو څنګه چې بچي د مور او پلار د مال په میراث کې حصه اخلي، چې څنګه مور او پلار مړ شي نو فوراً د هغه میراث بچو ته منتقل شي او دا په مزو باندې هغه میراث اخلي. نو دغه شانې چې که په پلار باندې قرض دی نو څنګه چې دا بچي دا قرض ورکوي نو د حج د الله رب العالمین په دې بنده باندې قرض او دا پې پاتې شو نو دا قرض به ادا کوي. ډېر مسلمانان داسې دي وفات شوي دي او هغوی باندې حجونه وو هغوی نه دي کړي، نو بچو ته دا پکار دي چې د هغوی د طرف نه حج بدل وکړي. دا ضروري خبره ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. دې دلیل دی چې د الله رب العالمین دپاره په انسانانو باندې حج فرض دی چې دا به حج البیت کې د الله تعالی کور لبزي. د دې آیت نه علماو استدلال کړی دی چې حج فرض دی. بعضی علما د اتم الحج والعمره لله د دې آیت نه استدلال کوي چې حج عمره فرض دی. البته احناف علما عمره ته سنت وي، حج ته فرض وي، خو حج فرض عمل دی. او بل دا چې په صحیحینو کې کوم حدیث دی چې هغه د سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما حدیث دی چې په هغې کې ارکان اسلام بیان شوي دي 5، یو پکې کلمه طیبه د شهادتین، دویم په هغې کې منځ دی او دریم په هغې کې بیا زکات دی، څلورم په هغې کې روژه دی، پنځم نمبر په هغې کې حج دی. بنی الاسلام علی 5 په دغې حدیث کې راغلی دی چې شهادت الله اله الا الله اول دا دی، و اقام صلات بیا منځ کول دي، و ایتای زکات ورکول دي، و صوم رمضان او دارنګې د رمضان روژې نیولي، والحج حج کول دي. خو من استطاع الیه سبیلا د چا چې طاقت وي. په دې وجه باندې د حج شرعي حیثیت دا دی، فرض دی او اهمیت دومره دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په چا باندې حج فرض شي او دا حج ونه کي او دا مړ شو نو د الله اس پروا نشته په دې انسان باندې که دا یهودي مړ شو که دا عیسائی مړ شو. لہذا چې سړی حج ونه کي او حج پې فرض وي د مرګ په حدیث کې د یهودیت او د عیسایت مرګ ګڼلی شوی دی. په دې وجه باندې مسلمانانو په چا چې حج فرض دی نو فوراً د هغې انتظام کول پکار دي. خو دا یو ضروري خبره.